هر شی معیاري دی د دوی دا دعوه ده نو موږ کیک میټایي کیک رس دا شیان جوړوي ځکه ښه صفا ځای دی بالکل صفا ده دغه یو شی روان دی دا څه شي جوړوي موږ یې ټایم راغلو د چاپیه پر طریقه ورغلو هغه دوی موږ مطمئنه کړو السلام علیکم ملګرو لکه څنګه چې پرون موږ ته د فضل بیکري کارخانه و د هغه میټایانې و د هغه میټیریل د ښکاره کړل نن به موږ ته د خانوزۍ ډېره پخوانۍ زړه بیکري د عزیز بیکري کارخانه او د هغه ترتیب د ښکاره کړو چې د هغه شیان څنګه جوړیږي د هغه کارخانه صفا ده هغه کوم غوړي استعمالوي او د هغه چې کوم میټیریل دی هغه څنګه دی معیاري دی که نه دی دغه ویډیو له موږ سره پر مخ وګورئ د دغې کارخانې او د دغې بیکري ټوټل معلومات به دا ویډیو کې دوی ته معلوم شي مهرباني دا ویډیو پر مخ وکړو د راشن سټور دی دغه وړه دوی استعمالوي ته یې وګورئ وروره زموږ هر شی معیاري دی د دوی دا دعوه ده نو موږ به یې وګورو دغه غوړي دوی استعمالوي دغه غوړي پرون ما خپله کور ته یوړل دا بیا کارخانه ده دلته د دوی کیک میټایي کیک رس دا شیان جوړوي السلام علیکم ستړي مه شئ څنګه یاست ښه یاست دا ستاسې د کیک رس کارخانه ده څنګه دي په کیک رس کې معیاري شی استعمالوئ ښه ستاسې د ضمیر مطابق واقعي مطلب د دغه پوره دغه کوم مطمئنه یاست صحیح دی ټیک دی دغه د دوی ماشینان دي دا بیا د بسکټ کارخانه ده بسکټ بیا موږ وګورو بسکټ ستاسې د بسکټ ستاسو څوک دی لاندې دی شاید ښه دا ځای ښه صفا ځای دی بالکل صفا ده السلام علیکم ستړي مه شئ څنګه یاست ښه یاست موږ ته یو ګر په پښتو سره پیاوړو ورور څنګه یاست ښه یاست شکر دی کارخانه کې خو نو ته هم کار کوې څنګه دي شیان یو معیاري دي دوی خو نو چاته دا ولا کوي چې یا غیر معیاري دي بهرحال ته یو خدای موږ به دا درته ویل ښه تیل موږ وکتل او صحیح دی ټیک دی مطلب دا یو تر بیکریانې دي په یوه کې به یوه لږ شی په بل کې به بل شی السلام علیکم دغه استاد ته د څه شي استاد خاص بسکوټ ده ښه اوس برناک خو لوړې نه شو درکولی بیا هم که ته لوړه وکړې چې وروره زموږ د خپل وسه پورې زموږ د ضمیر تر اطمینانه پورې دا هر شی معیاري دی ته دا ویلی شې ښه په لوړه راځه کور مو ودان کور مو ودان اوس به موږ د میټایي ځای هم وګورو دغه لوړ د میټایي ځای دی السلام علیکم ستړي مه شئ څنګه یاست ښه یاست دغه یو شی روان دی دا څه شي جوړوي ये क्या बन रहा है भाई दूध किस चीज के लिए बन रहा है रसगुल्ले अच्छा सही है ये ताज़ा खालिस दूध है ठीक ठीक है दूसरी चीज़ें आप दिखा दो उस्ताद जी क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हो ठीक और मिठाई वगैरह किधर बन रही है ये ये ईद के लिए आप लोगों की तैयारी जारी है अच्छा तो आप हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरह मयारी बन रही है और इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है एक नंबर है अच्छा सही है ये तो हर कोई कहता है कि एक नंबर है आप हमें कोई सबूत दीजिए क्या चीज़ एक नंबर है सब चेक कर लो अच्छा सही है
साफ सुथरे मिलेंगे। आप लोग घी वगैरह सब चीज़ें मयारी इस्तेमाल करते जी, हो? इंशाल्लाह। सही है, ठीक। ये घी इस्तेमाल करते हो? जी, माज और दूसरे? माज और निज़ाम। अच्छा, सही है। ये मिठाइयाँ वगैरह है, ये इसका मिठाई है। सही है, ठीक। सही है, ठीक। ये मिठाइयों का स्टोर है? हाँ, जी, सही, ठीक। ठीक। دغه شیرم ګواستی کومه میټای کړدی هغه به دغه وي او صفا بالکل زموږ د ذهن مطابق تقریبا هر شی ښه صفا مولی او معیاري غوړي مې استعمالېدل نور نو دوی په لوړ یو مجلس وکړ یا نو دوی والا سرپیج زموږ د ذهن مطابق دا بالکل هر شی یقینا معیاري و ملکه موږ خو نن رالو ته ستړی مه سې دغه بیکرۍ مې وکتله د دوی کور ودان موږ ته دا اجازت راکړئ د دوی سامان موږ وکتلی دا زموږ د خانوزۍ هغه پخوانۍ بیکرۍ ده عزیز بیکرۍ چې دا ډېر تاریخ لري زړه بیکرۍ ده دغه چې کوم ریویو موږ وکړه دا ویډیو چې موږ وکړه دغه په باره کې ته څه وایې عمران خان ته ستړی مه سې الله د خیر درته وکړي موږ سهار دغه وکړي چې دغه به دا بیکریانې به ګورو یو ورځ بل ورځ هم ته یې د جفظل بیکرۍ دغه کړې وه او د جازز بیکرۍ هم ته یې دغه کړی و موږ خود ورالو د دوی کور ودان چې موږ ته لار راکړه موږ بیکرۍ وکته ښه وړه یې هم ښکاره کړي هره میده د دوی چې کوم شیان استعمالول موږ له دغه مطمئنه یو له دا دواړو بیکرۍ موږ اني ټایم پر هر دوکان ورننوتلی سو که موږ درته یو شکایت میلاو شو موږ ورځو موږ پر هغه باندې د خانوزۍ د ولس له طرفه ته موږ دا زموږ د خانوزۍ بازار دی اول چل موږ د خانوزۍ له زورورو خلکو سره شروع کړ موږ د زورورو خلکو شروع کړي دا هر سړی د دغه ویډیو چې واوري موږ کوشش موږ ورننوځو که موږ دا تر غلطي کې ول د موږ بیا سلویم بندویم هر څه تاوان چې مو رسول هغه بیا موږ خپل تمام رسول د دوی کور ودان موږ ته د جفظل بیکرۍ والا د نایت هغو او د جازز والا زامن دغه ډېر دغه وکړي تعاون را سره وکړي موږ اني ټایم رالو د چاپیه پر طریقه ورالو هغه دوی موږ مطمئنه کړو موږ له دوی ډېر خوشحاله او شکریا ادا کړو چې په خانوزۍ کې باید چې معیاري شی دوی ورکړي موږ ور چاته وایي چې دغه ځای له ورسي نو معیاري شی بیا نو ډېر حمزه خان ستا کور ودان ستا موږ ته دغه خپل ګرد سیستم هغه ته را موږ درالو ته را ښکاره کړی موږ پارون د نایت بیکرۍ وکتله د حاجي فضل بیکرۍ ستی بیکرۍ مو وکته انشاءالله په دا دوه بیکریانو کې موږ پر دا خبره لوړ هم کولی سو دا نه استیمه د کلي یاست چې انشاءالله د دغه شی زموږ په ذهن دا پول معیاري و ستا کور ودان ډېره منماني ملکه ستا کور ودان